سیکریټري یونس خان بهري صاحب ډاکټر مراد جان ناست دي. بهرحال نننی پروګرام چې کوم تاسو مانځلی دی د بشیر احمد بلور شهید 15مه برسي نن دا قرآن خواني او تعزیتي پروګرام زه په دې هم تاسو ته شکریه ادا کوم. پکار ده چې د شهیدانو ورځ لمانځلی کېږي. او بله خبره دا ده چې په دې ملک کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي نو دونه شهیدان به یو سیاسي مذهبي جماعت کې نه وي چې څومره شهیدان په عوامي نېشنل پارټۍ کې دي. که هغه د قیادت نه والی د یو ادنا کارکونه پورې صرف او صرف عوامي نېشنل پارټي د شهداو پارټي ده. د شهداو یو تحریک دی او د باچا خان نجوالی تر اوسه پورې دا تسلسل دی او روان دی. په کم تحریک کې چې قربانۍ وي هغه تحریک په مخه دي او هغه کامیابېږي. بهرحال بشیر احمد بلور شهید یو داسې عظیم انسان و چې هغه په سیاست د ملک په سیاسي لیول سره بالخصوص د عوامي نېشنل پارټۍ په لیول بلکې زموږ بلور خاندان عوامي نېشنل پارټۍ او د پښتنو لپاره د هغو ډېرې غټې قربانۍ دي، ډېرې لویې قربانۍ دي. چونکې دا د پېښور اوسېدونکي دي خو د عوامي نېشنل پارټۍ د باچا خان د وخت ملګري دي. او تر اوسه پورې غلام احمد بلور چې د هغه یو زوی په دې پارټۍ کې شهید شو، سینیټر الیاس بلور اوس هم د دې پارټۍ سینیټر دی. بشیر احمد بلور هغه شهید دی، هغه قامي شهید دی، هغه ته چې زموږ ملکي ادارو کوم اعزاز ورکړی و دې دنیا لیدلی و چې هغه شهید و چې هغه په مرګ پسې ګرځېده. هغه د قام خدمت کو، هغه د پښتنو خدمت کو، هغه داسې زړور شهید و چې د دشمن په سترګو کې به یې سترګې اچولې او خبره به یې ورسره کوله. هغه به د خپل د حقوقو تپوس کو، هغه به د خپل حق تپوس د سړي په خوله کې به یې لاس اچو، حق به یې اخیسته. بشیر احمد بلور هغه شهید دی، هغه صرف د عوامي نېشنل پارټۍ نه، د پښتنو نه، د پوره ملک د پاکستان د کم شهید دی چې زموږ د پاکستان فوج انتظام یې هغه ته سلامي ورکړې وه. زه په دې خبره هغوی ته تحسین پیش کوم چې هغه داسې زړور د ملک او د پښتنو لپاره هغه ځان قربان کړی و. بل چې کوم حالات د هغه وخت یاد ته په عوامي نېشنل پارټۍ بالخصوص په پښتنو تلو نو بشیر خان بلور شهید به خلکو په دماکه کې لیده، په مړو کې به یې لیده، په غم جنازو کې به یې لیده. هغه داسې یو دلیر انسان و. هغه دا خبره کړې وه چې نن زموږ د ملک جنرالان دا خبره کوي، زموږ د ملک فوجیان دا خبره کوي چې هغه کله په اسمبلۍ کې تقریر کو هغه ویلې چې د دشمن ګولۍ به ختمې شي، د دشمن بارود به ختم شي خو زموږ سینې به ختمې نه شي. نن هغه خلک کله چې شهید ته پرون هغه دا خبره کړې وه، شکر الحمدلله چې زموږ د شهیدانو په لشت کې یو، موږ د مزدارانو په لشت کې نه یو. بهرحال زه خبره مختصر په دې کوم، مشران ناست دي، یونس خان بهري صاحب په تاسو سره تفصیلي خبره کوي. خو بهرحال زه به یو دوه شعره تاسو ته ووایم. وایي که ما ټولو نه مخکې زه ستاسو د ټولو ملګرو مشکور یم چې تاسو نن په دومره ښه ارګنایز طریقه باندې د ډېر وخت راغلي ناست یې. زه به کوشش وکوم چې په لږ ټایم کې جامع خبره تاسو ته کېدم، ستاسو وخت زیات وخت نه کړم او کوشش کوم چې د پارټۍ پالیسي او د کوم مقصد لپاره چې نن موږ دلته راغلي یو په هغې باندې به یو 15 منټه ملګرو خالي یو بل سره وواورو. ډېر تکلیف مو تېر کړی دی، یو 15 منټه به مطلب موږ وواورو یو بل سره. دا موقع بیا نه میلاوي. ملګرو نننی پروګرام د بشیر احمد بلور په حواله زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې بلوچستان د هغو ملګرو نن خپل هغه مشر چې هغه په دې ملک د امن دپاره، د دې ملک د سوکالۍ او خوشحالۍ او ترقۍ دپاره د دهشتګردو خلاف یو لوی جنګ وکړو، په یو لوی تحریک کې حصه واخیسته.
او بیا په هغه لار باندې لاړ شو چې موږ او تاسو ډېر ملګري به دا څو دا میډیا ګورئ دا الکټرونیک میډیا چې په هغه وخت کې په دې پېښور کې به روزانه دماکي کېدې روزانه به دلته د مذهب په نوم باندې خلکو په جنازو کې په هسپتالونو کې مختلف دا دماکې به کېدې بشیر احمد بلور واحد سړی و چې د صوبې سینیر وزیر و د خپل وزارت د خپل ځان د دې پروا نه کوله د هر بړي سره به هغه د واقعیا سره به دا سړی ایمرجنسۍ ته هسپتال ته رسېدلی و دا به ډېرو ملګرو لیدلي کتلي او زما د علاقې یو ډاکټر ماته ویل چې د هغه ډیوټي و هلته چې د دې سړي د خپل شهادت نه مخکې ده یو ورځ موږ دماغ سینیر ډاکټر ته وویل چې یو ورځ به ما دغه شان راوړي خو چې ما کله په دې حالت کې راوړي نو مهرباني وکړئ چې زما د جسم بې حرمتي ونه کړئ او دغه شان دا تاسو چې د کوم خلکو دا پوسټمارټم کوئ زما پوسټمارټم مه کوئ د دې خبرې مقصد مې دا ده چې یو سړي ته سل په سله دا پته وه چې ما وجدي زه په دې لار روان یم نو نه هغه سیاست پرېښودو نه یې د دې قوم د دغې شهیدانو هغه چې کوم خدمت و هغه یې نه پرېښودو نو د دې نه زیات زما په خیال په دې ملک کې په دې وطن کې په دې خاوره باندې څوک دومره غټه قرباني نشي ورکولی موږ هم داسې ګرځو ټوله ورځ په اکسیډنټ کې مړی مرګ شته په دښمنۍ کې خلک مري خو یو داسې مرګ چې موږ ته پته وي چې ما به وژني خو بیا ورته مطلب ذهني طور باندې دا سړی تیار وي د دې نه زیات په دې قوم دپاره د دې ملک دپاره د دې وطن دپاره بل څوک داسې مخلص نشي پیدا کېدی او نن تاسو ته بیا هغه دې تحسین پیش کوم چې هغه قومونه ژوندي وي او هغه قومونه همیشه د هغو هسټري او تاریخ ژوندی وي چې هغوی خپل مشران یادوي او خپل اتل یادوي چا چې د هغو لپاره یو رول ادا کړی وي هغه یادوي هغه قومونه کله هم نه ورکېږي د هغو ژبه نه ورکېږي د هغو کلچر نه ورکېږي نو ملګرو موږ پرون نابله ورځ په کراچۍ کې دغه شان په کویټه لاهور او په پېښور کې یو ډېره لویه جلسه زه اکثر یو خبره بار بار کوم چې بشیر بلور چې چا شهید کړو بشیر بلور ته دا پته نه وه چې خلک څوک دي او خلکو ته دا پته نه وه چې زه دا سړی ولې شهید کړم موږ هغه بدبخته قوم یو چې په کومه لار روان یو خپل دشمن راته نه دی معلوم د شهید کېدو والا ته او دا کوونکي ته هم پته نشته چې ما به څوک شهید کوي او د کولو ورته پته نشي چې زه دا سړی ولې وژنم ولې شهید کړم د دې نه زیات بدقسمتي په دې قوم کې بله نشي کېدلی خو نن وګورئ ملګرو تاریخ پای په واپس چورلی نن تاسو ګورئ وینئ په کراچۍ کې په کویټه کې په پېښور کې په سوات کې چا چې په بشیر احمد بلور او په سلونو زرګونو خلک شهیدان کړي دي بې ګناه موږ هم تاسو ناست یو دلته ناست یو سړی د بشیر بلور رشته دار نشته هېڅوک د بشیر بلور خپل نشته لیکن دې قوم له دې وطن له څه کړي دي نن موږ ناست یو چېرته قرآن خواني کوو چېرته دعا کوو چېرته په خپل مجلسونو کې یادوو او راغلي د دې دپاره د کم کم ځای نه به تاسو موږ راغلي یو خو د لږ ساعت دپاره سوچ وکړئ ملګرو چا چې دې شهید کړو نن د هغو جنازه نصیب کې نشته نن د هغو قبر په نصیب کې نشته نن هغه په کومه بېعزتۍ باندې مړ کېږي ملګرو په دې کراچۍ کې په دې پولیس مقابلو کې وچلي خپل سکرور پلار خور یو رشته دار کلیوال د لاش وصولېدو له نه ځي د هسپتال ته نه ورځي کفن وله څوک نه ورکوي دا د قدرت انصاف دی چې چا د قدرت دغه نیکه لاره دغې ته لاس کړی دا د بشیر بلور غوندې په ډېر په عزت په مرګ باندې په شهادت باندې لاړو او چا چې دا بله لاره د دهشتګردۍ خپله کړې ده نن یې انجام تاسو خپله باندې وګورئ
بیا مونږ پیریږو خوږیږو ملګرو چې دغه بېلارې شوي خلک د مذهب په نوم باندې دوکه شوي خلک نن د هغو خویندې میندې بې عزته کېږي د هغوی په وجه ټول پښتانه بې عزته کېږي نن په دې خپ کې په پوره بلوچستان کې په کراچۍ سند کې پنجاب کې نن د دغه دهشتګردو په نوم باندې پښتون چې دی دا یو کنځل جوړ شوي نن د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا سنت چې ګیره ورته موږ وایو نن دا جرم جوړ شوی دی نن هغه چې زموږ د قبایلو خلک چې چا کشمیر آزاد کړی دی چا باندې د هندوستان تاریخ فخر کوي نن هغه کنځل جوړ شوی دی دا پولیس اول تپوس کوي چې پښتون دی که ګیره د دې ګناهګار دی او که بیا د تعلق د وزیرستان یا باجوړ سره دی دی بیا درېیم ګناهګار دی دا د چا د لاسه دا د دغې خلکو د لاسه چا چې پرون مونږ او تاسو زمونږ مشران وژلي دي هغوی شهیدان کړي تاسو مونږ به سوچ کوو که نه چې په دې پاکستان کې مونږ ولې د دې خلکو دشمنان یو مونږ خو دا امن خبره کوو مونږ خو په هغه لار روان خلک یو چې په کومه لار باندې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تللی و هغه لار پاچا خپله کړې وه او نن مونږ ځکه د پاچا د لارې ملګري یو چې هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په هغه سنتو باندې عمل کړی او مونږ هغه لاره خپله کړې ده په هغه لار روان یو مونږ رښتیا وایو مونږ د افغانستان جنګ ته فساد ویلو مونږ ورته دهشتګردي ویلې وه دا زموږ ګناه و لیکن 40 کاله بعد د پاکستان د فوج مشر په خپله وایي باجوه چې دا زما غلطه پالیسي وه دا د دې ملک غلطه پالیسي وه ستا په وینا باندې آیا هغه 25 افغانان واپس راتلی شي هغه کونډو میندو له مونږ هغه خاوندان پیدا کولی شو هغه خویندو له مونږ هغه وروڼه پیدا کولی شو څوک چې په دې جنګ کې شهیدان شو د چا لاس نشته د چا خپل نشته نن زموږ هغه درنې خویندې میندې نن د هغوی عزت نیلامېږي د وخت یو روپۍ د بچي دپاره هغه خپل عزت وخرڅوي د جنګ په نتیجه کې پښتنو ته دا میلاو شو خو زموږ او ستاسو لیډر خان عبدالولي خان یا باچا خان خو په 1900 کې 1978 کې درته ووایه چې دا فساد دی او دا یې درته ووایي چې د هغې ورځ نه ویرېږئ چې دا دهشتګردي به په افغانستان کې خو به وي دا به تباه کوي خو د دې نه خپل ملک هم نشي بچ کولی او دا دهشتګردي به د پاکستان په کوڅه کوڅه کې وي او نن موږ او تاسو ګورو ستاسو زموږ د مشرانو ویژنو دومره سوچ خو د هغو چې د دې ملک دومره لویو ادارې چې پارکونو په کلبونو روپو په هغې باندې خرج کېږي هغو ته د دې خبرې ادراک نه و زموږ د ستاسو مشران 40 کاله مخکې په دې پوه دا ملګرو زموږ جرم دی چې مونږه باچا خان د پښتنو د لاس نه ټوپک واخیستو او په هغه وخت کې دې قوم له قلم په لاس کې ورکو مدرسې کولاو کړې او پښتنو ته دا وویل چې تاسو د دنیا په دې میدان کې د مقابلې یا د سیالۍ ژوند تېرول غواړئ نو بیا راځئ په 21مه صدۍ کې چې د کتاب او د قلم مالکان شو بیا یې د خاورې د اختیار خبره وکړه باچا خزرو خانو خو د خواورو د هغې خلکو د هغې قوم دپاره خبره وکړه چې کوم زموږ او ستاسو په شکل کې نن ناست یو هغه د علم خبره وکړه د ترقۍ د خوشحالۍ خبره وکړه د هغه وخت نه دغه ذهن زموږ خلاف شو او د هغه انګریز د تلو نه بعد په دې ملک کې انګریز په تلو کې چې چاله اقتدار ورکړو چې موږ ورته ملا ملټري الاینس وایو یو ځل بیا ګرم شوي دي بیا یې جوړې
بیا تیاری کې د قوم د تباهۍ دپاره بیا دا قوم دوکه کوي 15 کاله یو په وفاق کې بل په صوبه کې دواړه په اقتدار کې ناست دي شرم نه ورځي ورته چې نن وایي چې دا حکومتونه دلته کې رشوت دی کرپشن دی او نن موږ بیا MMA جوړوو چې دې ملک له کرپشن پاک 15 کاله په دې دواړو حکومتونو کې دا دواړه پارټۍ ناستې دي او نن بیا د الیکشن وخت را روان دی دا قوم بیا دوکه کوي چې بیا د پښتانه د مذهب په نوم باندې دوکه کړو بیا ترې ووټ والو او بیا په طریقه بیا د اقتدار ته لاړ شو موږ د مذهب یا د ملا خلاف نه یو خو هغه ملا خلاف بلکل یو چې هغه سیاست کوي جرم کوي کرپشن کوي بېایماني کوي ایمانداري کوي نو بیا خبره وکړي ضرور که دې په کوم منبر باندې کښېني چې کوم د ده ذمواري ده نو بیا زموږ دپاره دا قابل احترام خو چې دی د عوامو په ولس کې راځي خبره کوي نو بیا به دی د ولس جواب هم ورکوي ولس سره به خبره هم کوي ملګرو زموږ بدبختي دا ده چې تر اوسه پورې موږ خپل ځان ونه پېژندو موږ خپل مشران ونه پېژندو موږ په دې خبر ونه کړو چې موږ له چا څه کړي دي ولې د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان او د هغه ملګرو په سرونو په سوونو دا قربان شو شهید شو په دې کراچۍ کې په کوټه کې پېښور کې مردان سوات یو ځای زموږ نه پاتې نه شو په دې سوچ نه کوو غور نه کوو په دې خبرو باندې زموږ مشرانو الله تعالی فضل دی چې موږ جرم خو نه دی کړی زموږ د لاسه خو مدل چا ته رخصار نه دی رسېدلی زه نن دلته کې جاړم زما د شناختي کارت مسله ده زه په دې پردی خاوره دلته ناست یم ریزلټ دپاره راغلی وم که چېرې زما په وطن کې چې دا ملک جوړ شو که چېرې دغه طریقې دغه شان د وسایل چې کوم تقسیم شوي دي که دا زموږ ته په خپله خاوره زموږ وسایل په موږ لګېدلی وې نو که د پښتنو په خاوره د پښتنو وسایل لګېدلی وې دا کارخانې او دا فکټرۍ لګېدلی وې چې څنګه په پنجاب کې او په سند کې لګي د دې ملک ته تاسو راغلي یې د دې خپل هوا نشته د دې خپل موسم نشته د دې خپل زراعت نشته د دې خپلې اوبه نشته زما سره د الله تعالی فضل دی هر څه شته غرونه شته اوبه شته زراعت شته ماربل شته کویله شته د خدای ټول وسایل دي زموږ سره خو دا ټول وسایل د فیډریشن په شکل کې د پاکستان په شکل کې دا وفاق زموږ نه اخلي او بیا راپاسي د خپل مرضۍ اخلي د پاکستان په نوم او تقسیموي بیا د آبادۍ په نوم باندې یعنې چې باندې اخلي وایي دا زما د پاکستان حق دی خو چې کله زما د وسایلو باندې کومې پیسې وګټي نو واپس یې دې صوبو ته ورکوي بیا د آبادۍ په نوم دلته بیا ملګرو د پنجاب آبادي په دې ملک کې دي وایي چې دا 15% ده او 40% دلته کې بلوچ دی سندھی دی پښتون دی نو بیا هغه ستاسو وسایل ستاسو هغه پیسې بیا په آبادۍ باندې تقسیمېږي نو ځکه پښتون خوار او تباه دی چې دی په خپله خاوره روزګار نه لري دی په خپله خاوره لیکن دا حق ما ته پاکستان آئین راکړی دی د 1973 په آئین کې چې کله غواړم کوم ځای غواړم د پاکستان د یو شهري په شکل کې چې زما وسایل تقسیم دي د قومونو پیسې دي دلته نه دي شوي زه په پاکستان کې چې کوم ځای زما زړه غواړي زه روزګار کولی شم زه تجارت کولی شم زه هر قسم خپل اکټیویټي جایز کولی شم ملګرو دا هغه وخت دی زموږ چې کوم موږ ته نن ښایي چې زموږ پریشاني حل چې څومره خلک یې تاسو په دې حق کې او دلته ناست څومره خلک دي زه راغلی یم زما ملګري راغلي دي یا دلته تاسو یې په تاسو کې به مطلب څه ملګري زموږ ملګري به تاسو نه یو ځای کوي سیاست به کوي آیا دلته نه موږ د دغې بلوچ په مقابله کې پی جوړېدی شو نه MLA جوړېدی شو نه
ناظم جوړېدی شو نه کونسلر چې دی هغه په 200-300 ووټه کونسلر جوړېږي هغه دې ووټ نه راکړي په اتحاد کې دا خو مې نشته که نه خو د یو خبرې ده دا درد لرو که هغه منال لري خو زه یې لرم که تاسو لرئ چېرې په دې خط کې که چېرې مونږ را یوځای شو په یو اواز شو مونږ نه دا بلوچستان روانو او نه دا پاکستان روانو خو دلته راغلي یو جایز مزدوري کوو دلته مو پولیس تنګوي دلته مو شناختي کارډ مسله ده رجسټریشن مسله مې ده دلته مې انتظامیات مطلب مختلف طریقو کې تنګېږم پریشانه کېږم که د دې دپاره زه رایوځای شم یو اواز جوړ شم نو ما ته یا په تاسو کې ناست چاته خو دې پیدا نه شه خو دې قوم ته به پیدا نو دا یووالی که په ستاسو په شکل کې دلته راشي او د پاکستان په شکل کې د ټولو پښتنو راشي نو ګټه خو به پښتنو ته ځي خدا نه خواسته چې دلته کې ستاسو دا تنظیم وي او تاسو په دې خط کې په کومه ورځ باندې دلته په زرونو پښتانه شو چې په کومه ورځ دلته په یو عام چوک باندې په روډ باندې تاسو د خپل قوت مظاهره وکړه او تاسو 2-3 خلک خالي راجمع کړو او دا مو ارګنایز کړو سوال نه پیدا کېږي چې جام کمال تاسو نه رانشي سوال نه پیدا کېږي چې نور څومره چې دلته بلوچ سیاست کوي دا تاسو ته راځي خو دا په هغه شکل کې به راځي چې هغو ته دا پته ولګي چې دې پښتون اوس دلته خپل یووالی پیدا مونږ چې کله تاریخ ته لاړ شو محمد شاه ابدالي څومره و میرویس نیکه څومره و جنګو خان څومره و کالو خان څومره و قوم ورسره و نو په هندوستانه پورې تللی و خفه نه شه دغې پښتنو په ټول هندوستان باندې حکمراني کړې ده ټول هندوستان باندې قوم ورسره و ځکه ترې دا بلوچ ومېرېد او سندی ومېرېد خان الخلاق څوک و په ټولو د ساروان جالوان بیا د یو د جالوان لاندې اویا سرداران د ساروان لاندې اویا سرداران د خان الخلاق ته جواب ده او خان الخلاق څوک و دا احمدشاه ابدالي راوستی دلته کېنولی و د خپل نماینده په حیثیت باندې په دې بلوچستان کې او هغه په بلوچستان حکمراني کوله او دې احمدشاه ابدالي ته جواب ده دا د پښتنو طاقت و یو سړی خو د بلوچو دوه د ټولو نه غټې ټرایب چې جالوان ساروان او د هغو لاندې چې څومره سب ټرایب د دې ټولو د سردارانو سردار چې و هغه ته جواب ده مونږ د هغې خلکو د هغې مشرانو اولادونه مونږ ملکونه نه دي لوټ کړي مونږ په بلوچستان قبضه هم په بلوچو نه ده کړې یعنې ټول هندوستانه پورې مطلب په هندوستان خو قبضه هم کړې ده واپس بیا خپله به یو خپل تاریخي وطن افغانستان ته تللي او دا مو ویلي دي چې بیسیت مسلمان بیسیت انسان راغلی وم ملګرو اوس هم د یووالي وخت دی چې موږ غوندې ځان کې شعوري طور باندې ځان تیار ځان را یو ځای کړو په دې پیسې روپۍ نه لګي په دې څه ډېرې روپۍ نه لګي مونږ په خپل ژوند کې که لږ لږ 15-10 روپۍ را جمع کړو په دې خط کې کله کله داسې دا ناسته نه دا ملګري ټول دا چې ناست دا خو ډېر لوی خلک او په تاسو نوره ذمهواري جوړېږي چې تاسو ورشئ د پښتنو نه دلته ورشئ چې بهی داسې مطلب مونږ له یووالي پکار د عزت او د حیا ژوند تېرول غواړو تاسو ټول کاروباري خلک دی تاسو ته نوکرۍ نه دي پکار تاسو ته صرف عزت پکار دی تاسو ته عزت پکار دی چې خلک ستاسو د بېعزتۍ نه خلاص شي او تاسو چې عزت وي امن به وي سکون به وي او خپل دغه جایز کاروبار به کوو د دې لپاره ډېر ګران کار دا دومره ګران کار دی خو یاد ساتئ ملګرو دا کار چې دی دا حقوق العباد دی او الله تعالی وایي چې ما ته د ټولو نه نږدې چې کوم عبادت دی هغه حقوق العباد او دا عبادت که مونږ او تاسو له غوندې وکړو مونږ پکې د خپل حصې کار به کوو مایوسه کېږو به نه
ستړي کېږو به نه. پاچا خان دې دنیا نه لاړو، زموږ ډېر مشران لاړو. دا تحریک روان دی، دا په سچایۍ تحریک دی، دا د رښتیاو تحریک دی، دا په مخکې روان دی. په دې کې نن موږ د دې وارثان یو او پکار ده چې موږ د خپل آینده نسل ته دا تحریک مطلوب شو او دا حقوق العباد چې دی دا موږ جاري وساتو. نو وخت ستاسو حقیقت ته چې نازم دا زما خبرې به په ډېر ملګري به ستړي ښه به نه لګي، خو بهرحال دومره لرې نه راغلی وم نو ځکه مې کوشش وکړ چې بیا هم د دې موقع نه دومره پیداوالم. آخر کې بیا زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم او د بشیر بلور په حواله دومره خبره درته وکړم چې ملګرو نن موږ ډېر نومونه ما تاسو ته واغستو. دا مې ځکه واغستو چې دې خلکو په خپل وختونو کې څه ډېر څه کړي دي، ځکه یې نن موږ یادوو. او شاید بشیر بلور هم په هغې خلکو کې شامل دی چې کله دا وطن تاریخ لیکي نو د بشیر بلور هم د خلک څوک هم نشي نظرانداز کولی. دا د تاریخ مشران دي او دا به تاریخ همیشه یادوي. دا زموږ ستاسو په اختیار کې د چا نه ده، دا د الله په اختیار کې ده. چا له چې څوک د الله د عزت مرګ ورکړي، د شهادت مرګ ورکړي، د عزت مرګ ورکړي، هغه ټول عمر په دې دنیا باندې حکمراني کوي او تاریخي طور ژوندی وي. نو په تلو تلو کې دومره ورته ویم دا څه چې ووي دا مې غیرت، دا مې ایمان دی ور روان یم ورته، نه په ځان او نه په حال نه په ملا یم ورته. او د غیرت دغې منزل ته چې رسېدلی نه یم پوښتنه واورئ. خدای ګواه ده چې زه همیشه مخامخ ناسته ما تر اوسه دا نه ورته چې انس بنري سره، خو نن مجبوري ده. ما د یو مشرف تر اوسه نوم نه ده اخیستی. همیشه چې ما نوم اخیستی نو یا مې ملاله ورته ویلي یا به مې مشر ورته ویلي. خو زه ډېر مشهور یم د عوامي نشل پارټۍ د صوبسین جنرال سیکرټري او د مونږ تاسو د غونډې مهمان خاص چې ده په دې کې شرکت وکړو او مونږ ته یې دومره عزت راکړو چې هغه مونږ نور څه پکې ویلی نه شو. خدای دې آباد او ژوندی لري او د هغه سره چې څومره د ما ملګري نور د کراچۍ نه مېلمانه راغلي هر ټولو ته زه دغه دواګو یم. خو درې خبرې صرف د لاسبیلي په باره کې په دې کې ومه که نه ټیم ډېر کم ده. اول خو ټول ملګري چې دا کوم ناست دي زه په دواړو لاسونو تاسو ته سلام کوم چې تاسو د سهار په 11 بجې نه ناست دی او تر اوسه پورې پر ځای نه یو خوځېدلي او دومره ټیم هم راغلی. دویم به ذات خود ما مخکې هم تاسو ته ویلي دي او نن بیا درته یم ما مشران هم ناست دي. ما ته خدای 3 بچي راکړي، 3 واړه درته ناست دي. د په سر مې درته قسم کړی چې بهی 1 روپۍ چې ګټم نو 75 پیسې به یې ورته په قوم لګوم، 4 انې به خپل 3 بچو ته ورکوم. نه تاسو نه زه چنده غواړم، نه تاسو نه زه څه غواړم. او یو اعلان ما په خپل تېر تقریر کې کړی و چې زه د قوم ته یو 2 ټینټه قناتونه، دریانې، ګاو تکیې، ګندریانې، بیلچې دا شیان اخلم. شیان ټول ما اخیستي او راغلي د کوم چې ناست دی دا هغه سامان ده. دا د صرف د دفتر نه ده، دا د قوم ده چې چیرې مرګ یا خوشحالي د شی ورته پکاري نو خپل عینایسي به دلته جمع کوي، په 20 سپیک الله به یې وړي، هلته به خپل پروګرام تېروي او بیا به واپس دلته دفتر ته راوړي. او بل د ما چې کوم ذاتي خپل خواهش ده او زه ګران مېلمه ته ما اوس هم دا خبره وکړه چې د باچا خان په ټرست باندې په نوم باندې که یو 2 امبولانس دی ما ته میلاو شي، هغه خرچه هغه پیسې خدای به ورکوي او منان افغان به یې ورکوي. د دې لپاره زه په خپله دا درته یم چې په دې ضلع کې د ټولو نه تمام مشران ته پته نشته، خو نه مې تر اوسه حال ویلي دي. خو نن زه مجبوره په دې یم چې ما 10 میاشتې په دې ضلع کې چې کوم ورک کړی دی او کوم خدمت مې کړی دی تاسو خلک ناست دی، که د شناختي کارت مسله وي، که د کیسې مسله وي، که نور څه مسلې چې چا راته فون کړم په نیمه شپه ځان ورته حاضر کړی. خو نن دغه دفتر بیا هم د ما ډک نه شو.
خدای ته وګورئ لکه مشرانو ټوله دا خبره درته وکړه چې خپل مشر وپېژنئ مونږ یو هلاکه په دې یو چې مونږ ورته په دا تقریرو یا په تصویرو مونږ بابا یو لاره راته ښوولې ده ورورګلي انسانیت بایچاري په هغه روان یو زه نو خپل سپین ږیرو ته هم دا یم او خپل ځوانان ملګرو ته دا ټولو ته یم چې خدای دپاره دا چوکۍ د پل نه شروع وکړئ تر خوزدار تر باډره پورې ټول پښتون یو کړئ که زه ګرم وم تاسو صحیح وئ نو زه به عوامي نېشنل پارټي هم تاسو ته پرېږدم تاسو ته راځم خو که زه په حق کې یم نو خدای دپاره دا قوم نور مه تباه کوئ دا قوم سره یو کړئ او زه یې نه صدارت غواړم نه یې مشرتوب غواړم تاسو راپورته شئ تاسو مخکې زه تاسو پسې والسلام ډېره مننه